أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. یا ایها الذین آمنوا، اے ہا کسانو چی ایمان روڑے دے، آمنو ایمان روڑے، باللہ پاللہ تعالی ورسولہ اور داغ پیغمبر باندی، والکتاب الذی او پا کتاب حق باندی، نزل علی رسولہ چی لگ لگے نازل کردے پا پیغمبر خپل باندی، والکتاب الذی او پا کتابنو حق باندی، انزل من قبلو چی نازل کریو مخکن دینا، ومن یکفر باللہ او سوک چی انکارو کی پاللہ تعالی سرا، وملائکته او دہغد فرشتونا، وکتبه او دہغد کتابنونا، ورسله او دہغد پیغمبرانونا، والیوم الآخر او در رزی رستنینا، فقد ضل پس یقیناً دی گمراہ شو، ضلالا بعیدا و گمراہ لری سرا۔ پا آیت مبارکہ کے دا ایمانیات و دا مومنان بیان دے، مخ کے آیت کے عدل و انصاف ہو، اس دی آیت کے وی کہ عدل و انصاف با مومنان قائمی، دا مومنان دا شان دے چی دی با دا عدل و انصاف اہتمام کی، نزک آیت مبارکہ کے دا ایمانیات و بیان دے۔ ایمان وی لکھی گی تصدیق کولتا، تصدیق وی لکھی گی دا زلنا یوسیز رشتیا منلو، زلکی با دا خبر راولی چی دا رشتیا دی، او آئے کہ با اس قسم شک و شبہ بنا راولی، ذرہ برابر دی و خبر بارکی چستا پڑھ کی شک نی، مکمل اطمینان وی، مکمل یقین وی، دیت وی لکی گی ایمانو، او داغی اظہار با پجب باندیم کے، نو دیت وی لکی گی اقرارو، پا جب یو خبر ظاہر کی ندا اقرار شو، اور چڑک دی یو خبر موجود دا و منیے، اور اس قسم شک و شبہ پکینی دا تصدیق تے اور دیتا ہوئی لکھی گی ایمانو۔ ایمانیات چی دی سمرم دی نو پدی باندی ایمان ساتل دا فرض دی، کدیوی خبری نم یو سڑے انکارو کی نو دے سر انسان کافر کی گی، انہی دی مومن ندے۔ ایمانیاتو کڑنبانی خبر دا اللہ تعالی ذات تے، اللہ تعالی ذات بیو منی، دا ہر قسم دا عیب او دا نقص نبے پاک منی، بیاد اللہ تعالی صفات تی، اغبم حق و سچ بمانی، او دا صفت با دیو مخلوق دا پاروانا ثابتے، او نبا یو مخلوق اللہ تعالی سر فضاد کی، او دا پا صفاتو کی بشریکے یہ، دا ایمانیات تی بنیادی، دا دین بعد بیا کتابون دی، پیغمبران دی، او دارنگ ملائکہ فرشتی دی، او دا آخرت رز دا تقدیر دے، قیامت دے، دا مر نفس دوبارہ جندے کی دل دی، دا بنیادی ایمانیات دی۔ کہ انسان دا طول منی او یو خبر پکی نمانی نو دے مومن نر دی کافر دے، تب دانے وی چی دا لگوان تکی کافر دے، یعنی گویا کہ 90% مومن دے او 10% گنے کافر دے، نبا دی مکمل کافر دے۔ یو سڑی اللہ تعالی منی، کتابون منی، فرشتیم منی، پیغمبران طول منی، یو نبی نمانی، کہا ار یو نبی دے، دا آدم علیہ السلام نوالی تر نبی علیہ السلام پوری سمر انبیاء کرام علیہ السلام چراغ دی، کہ دے طولو کی تا یو نبی نمانی، تب دانوی چی دی 99% مومن دے، او 1% گنے دے کافر دے، نہ کفر او ایمان دوارا نشی جمع کے دے، پا یو ذلکی او پا یو ذات کے
ایمان او کفر دواړه نشي جمع کېدی. یا به یو انسان مؤمنی او یا به یو انسان کافری، او دا دواړه په یو ذات کې نشي راتلی. د نجات لپاره ایمان بنیادی شرط دی. د قیامت پر ورځ باندې به هغه سړی نجات مومي، خلاصي به مومي د عذاب نه چې هغه د دنیا نه ایمان سره تللی وي. دا نه چې د قیامت پر ورځ ایمان نه وړي. د قیامت نه مخکې او د مرګ د راتلو نه مخکې چې مؤمن تللی، نو بیا به هلته نجات ومومي. او کچرې ایمان نه و، کفر سره دنیا نه تللی، څه ایمان او څه کفر و، داسې انسان هیڅ کلم نجات نشي موندی. دا بیا چې موږ دی مشرک دی او دا منافق دی، دا هم د کافرانو قسمونه دي. په ټول مراد کافران دي. مشرک هم کافر دی، منافق هم کافر دی، او کافر هم کافر دی. نو دی آیت کې د ایمانیاتو بیان دی چې ایمانیاتو باندې ستا مکمل ایمان، اعتماد او باور وي. پای کې به یو خبرې نه انکار هم نه کوي او دې باره کې به شک او شبه هم نه کوي، نو هغې به د قیامت پر ورځ نجات مومي. بیا ایمان چیرې دې کمال وي، یو نفس ایمان دی د ټولو مؤمنانو وي. بیا په دې ایمان کې ترقی وي، کمال لازي. چې کله انسان په ایمان تذکری کی بار بار وایي، لکه انسان د الله تعالی لوی بیانی، د الله تعالی بڑائی بیانی، د الله تعالی قدرتونه بیانی، نو په دې سره ایمان کی قوت راځي، نور پکې سیوا کیږي. نو بیا د هغه انسان ایمان ډیر سیوا دی او مضبوط دی چې کوم انسان د الله تعالی لوی او بڑائی نه بیانی، دی مؤمن دی، لیکن دا هغه بل ایمان مضبوط دی. ایمان کې کمال په اعمالو سره راځي چې انسان څونه نیک اعمال کی، دونه د ایمان ترقی سیوا کیږي، د ایمان درجه او کمال سیوا کیږي. چې انسان 100% کامل د الله تعالی تابعداري، د ایمان ډیر مضبوط او ډیر قوي او ډیر نورانی وي. او کوم انسان چې ګناهګار دی، خطاکار دی، ګناهونه کوي، خواهشاتو باندې عمل کوي، مؤمن دی، لیکن دا چې ایمان انتهایی کمزورې کړی دی، یعنی دومره کمزورې کړی چې دی د ګناهونو پې نشي بچ کېدی. نو ټیک ده چې کفریات یې نه دي کړی، کفر والا کار یې نه دی کړی، او آخرت ته بغیر توبې لاړو، نو ایمان خو پکې شته، یو ورځ به نجات ومومي. لیکن دا که د الله تعالی فضل په ده باندې ونه شو او حساب کتاب ورسره وشو، نو د دې اعمالو سزا به ورته میلاویږي. خو ایمان پکې چونکې شته دی، یو ورځ به د ایمان د وجې نجات به ومومي. هغه بیا د الله تعالی مرضي ده چې کله ول اخلاصي ورکړي. خو هغې چې ایمان یې بچ ساتلی وي، که ایمان سره کفر ګډوډ شي او ځای شو، شرک پکې راغی، منافقت پکې راغی، بیا خو ایمان پاتې نه شو، بیا د نجات چرې نشي کېدی. نو انسان چې نیک اعمال څونه ډیر کړي، د ایمان کې کمال راځي او درجه سیوا کېږي. الله جل شانو هر انسان چره دی او خپل معتدل پیدا کړی دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان په اعتدال سره برابر پیدا شوی دی. یا چې کله انسان دنیا کې راغی، نیک اعمال څونه سیوا کی، د انسان درجه سیوا کیږي تر دې چې د فرشتو سره برابر شي. خلقوی دا فرشته صفت دی. موږ خپل محاوره کې ویل کې د فرشته صفت دی. څه مطلب و؟ دکې د فرشتو صفات رالو، څنګه چې فرشتي ګناهونه نه کوي، څنګه چې فرشتي خواهشات نه لري، څنګه چې فرشتي عبادت خوښي اړې غواړي چې عبادت وکړو، 24 غنټې تابعدار وي، فرمانبردار وي. د کرنګ دا انسان چې دی دیم د الله تعالی دا شان فرمانبردار او تابعدار شو، نه خلق وي دا فرشته صفت شو. او کچره دا انسانو ځان په ګناہوں کې لت پت کو لګیا دی، ګناہوں کیو کی، نو دا انسان بیا خطا ورزيږي، د انسانیت نم خطا ورزيدو. نو قران مخکې ثم رددناه اسفل سافلین، دا انسان ډیر خطا درجه ته لاړو، تر دې چې د زناورونو او د حیواناتو نم کته شو. دغه چې زناور او حیوان چیرې هغه بیا هم د خپل مالک فرمانبردار او تابعداري. زناور الله تعالی دا شعور ورکړی دی چې کم مالک هغه له غیا ورکی، خوراک ورکی او ساتنې کی، هغه زناور دغه تابعدار وي. لیکن دا انسان د الله خوري او د الله سکی او د الله نعمتونه استعمالي او ارسد الله تعالی او دغه ناشکر گزار دی.
دیر دی زناور نم حقت شو بیکار شو. بیا دا زناور چرے دی خو مکلف هم نه دی، انسان خو مکلف دی، دن خو به تپوس کیږي. حیوان خو چې دنیا نه لاړو بس خبر ختم شوه، در پاره سبا عذاب نشته د حیواناتو لپاره، انسان او د جناتو لپاره خو پکړ دی عذاب دی. دا انسان د دې حیوان هم بدتر شو کمتر شو. او دا ولې الله تعالی نه کړی؟ دا انسان په خپل مرزي او په خپل اراده باندې د خواهشاتو د وجنه د ګناهونو د وجنه د کمتر درجه ته ورسېدو. د آیت مبارکه د ایمانیاتو بیان دی چې ایمانیاتو باندې ایمان مضبوط ساتي، ذره برابر په ایمان کې چې ته شک رانه شي کني ایمان به باقی پاتې نشي. یا ایها الذین آمنو آمنوا بالله ورسوله. روح المانی لیکلی دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول لیکلی دی چې اصل کې د یهودو یو څو کسان رالو، آئے کې عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ، اسد او اسید دا دوار د کعب زامنو، او دارنګه ثعلبه ابن قیس او د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ خړی راغی، او دې سره یامین بن یامینو. دې ټول نبی علیہ السلام ته وی دی ایمان ناوړو، او د ایمان درولو نه بعد دی نبی علیہ السلام ته وی چې نؤمنو بک و بکتابک، چې زمون په تا باندې ایمان دی نبی علیہ السلام ته وی، او ستا په کتاب په قرآن زمونږ ایمان دی، و بموسی و بالتورات، او زمونږ په موسی علیہ السلام ایمان دی، او په تورات شریف زمونږ ایمان دی، و عزیر او په عزیر علیہ السلام ایمان دی. لیکن د دین علاوه نور څه نه منو، د تورات او د قرآن نه علاوه، او استانه د نبی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام او د عزیر علیہ السلام نه علاوه نور څه نه منو. ونکفر بما سواه من الكتب والرسل. د دې درو پیغمبرانو او د دوو کتابونو نه علاوه د نور نه مونږ انکار کوو، مونږ نه منو او نور کتابونو نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو چې آمنو بالله تعالی و محمد و بکتابه، په الله باندې ایمان وروړئ، په ما باندې ایمان وروړئ، او زما په کتاب قرآن باندې ایمان وروړئ، وبكل کتاب کان قبله، او زما د کتاب نه مخکې چې څومره کتابونه هم دي، تورات او زبور او انجیل او صحائف، په دې ټول وګور ایمان وروړئ، نو الهغه وګورئ مؤمنان یې. دیوی چې موږ خدا سي نشو کولای، فقالوا لا نفعل، موږ داسې نشو کولای. الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو. آیت کې چونکې دو ټوک خبر او شو چې چا ایمان نه ور دی به ایمان په الله تعالی وروړي، دا په پیغمبرانو باندې، په کتابونو باندې، فرشتو باندې، په ټولو کتابونو وروړي. دانه چې دو منو دو نه منو، دانه چې دا درې پیغمبران منو نور نه منو، ټول پیغمبران، ټول کتابونه، ټول فرشته، چې چا په دې ټولو باندې ایمان نور، دغه ایمان معتبر دی. او کچا په دې کې د یو نه انکار وکړو او یا د ټولو نه انکار وکړو، نو ګورې دی مؤمن نه دی، گمراه دی، او په گمراهۍ کې بیا ډیر لري لاړو، دومره لري لاړو چې د واپس راتلو امکان نشته دی. نو آی چې څنګه نازل شو، نو دې ټولو حضراتو فآمنو کلهم، دې ټولو ایمان نوړو په ټولو پیغمبرانو باندې مو او په ټولو کتابونو باندې مو. دا کوم حضرات نمونه چې واغستی شو، دی فورن اقرار وکړو، اعتراف وکړو چې ټیک ده موږ په ټولو پیغمبرانو ایمان ساتو او په ټولو کتابونو باندې مو، او موږ پکې فرق بالکل نه کوو. نو آیت کې سناشنا خطاب دی، مؤمنانو ته خطاب دی چې ایمان نوړئ. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان وروړی دی، آمنو ایمان وروړی تاسو، مؤمنانو ته وی ایمان وروړی. لکه مؤمن بیا ایمان نوړي، نو دې مؤمن نه رسو. نو آیت مبارکه کې یا خدا چې منافقانو ته خطاب دی، چې کوم د مدینی منورې منافقانو هغه صرف په خله باندې ایمان نه وړو. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې هغه په خله باندې او په جبه باندې ایمان نه وړي دي، په ظاهر کې ایمان نه وړي دي، نه ته قرآن وی آمنو، ایمان وروړي د زړه نه. اوس هم ایمان صرف په جبه باندې رندا ایمان نه لري،
ایمان اصل کې د زړه سره تعلق ساتي. نو قرآن آمنو بالقلب، په زړه سره ایمان نوړې، د زړه نه تصدیق وکې. او یادا چې اخلصو الایمان، خپل ایمان خالص کې، څنګه چې په جو باندې وایې پړه کې دغه شانتي وایې، نو العب مؤمنان شي. او یادا چې آیت مبارکه کې مؤمنانو ته خطاب دی ټولو ته، بیا مطلب داري یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې هغه ایمان وروړي اجمالا او مختصر ایمان راوړی دی. نو آمنو مفصلا، ایمان وروړي تفصیلا، چې څومره ایمانیاتم دي هغه ټول باندې ایمان وساته، مضبوط ایمان وساته. بلدا چې مؤمن تم د ایمان ضرورت دی، مؤمن بم د ایمان تذکری با کی، بار بار به د ایمان گواهی با کی چې دې سره ایمان مضبوط شي. نو مؤمنانو تم د ایمان خطاب دی، تاسو د ایمان تذکری کوي، د ایمان گواهی ورکوي، بار بار ورکوي چې ایمان مضبوط شي او کلک شي. دیو جن صحابه کرام رضی الله عنهم با ابو هريره رضی الله تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ، دیو بازار ترالو او دیبا صحابت راځي چې په الله باندې ایمان نوړو، راځي چې په الله باندې ایمان نوړو. نؤمن بنا ساعتن، راځي چې لک ساعت په الله باندې ایمان نوړو. چا اشکال وکړو چې مونږ خو ایمان یو پیر وروړي، بیا څنګه ایمان نوړو؟ دا یو توی اصل کې عمر رضی الله عنه ته وایي چې د دې د ایمان تذکری خوښي دي، دې دا غواړي چې د ایمان تذکری وکړو، د ایمان ذکر وکړو. دغه مطلب د ایمان درولو دی. ایمان خطا سروړی دی، راځي چې د ایمان مذاکره وکړو، د ایمان تذکره وکړو، دې سره ایمان سوا کیږي. نو مؤمنانو ته د ایمان ضرورت دی، دی به ایمان تذکری وکړي، مذاکره وکړي، د الله لوی به بیاني، دې سره ایمان کې قوت او طاقت پیدا کیږي. مؤمن بدانه چې ما ته د ایمان ضرورت نشته، بس ما ایمان ناوړ دی. نه، مؤمن تم د ایمان ضرورت دی، دی به د ایمان ذکر وکړي، مذاکره وکړي، بار بارو. ظاهر خبره انسان چې د کم سیزو ذکر بار بار کی، دا غي اهمیت پړه کې پیدا شي او دا غي بیا فوراً ذهن التزی. نن چې کله دنیا ذکر بار بار کیږي، ارزه کې کیږي، د ماشومانو نه، د لویو نه، نارینو نه، زنانو نه، ارزه کې دنیا اهمیت سیوا شوی دی. کردی مقابله کې د الله تذکره کې، د الله لوی بیان ده، د الله اهمیت به سیوا شو، د الله تعالی لوی به انسان پړه کې ناستوا چې د کم سی ذکر ډیر کیږي، مذاکره ډیر کیږي، دای اهمیت خامخا د انسان پړه کې کینی. آمنو چې چا ایمان نوړي د هغه دی ایمان وروړي، چې چا ایمان مجملا نوړي، مختصر او تفصیلا ایمان نوړي. یا مؤمنانو ته چې کلک شي په ایمان کې، بالله په الله تعالی باندې، لومبني ایمان به الله تعالی په ذات باندې ساتي. د دې خبرې گواهی وکړي چې او ذات داسې شته چې هغه د کائنات پیدا کوونکی دی او د دې چلوونکی دی، او دا کائنات بغیر ورځ ختمي چې هغه ته د الله تعالی ذات وایي. ورسوله، او دا په پیغمبرانو باندې دویم نمبر د الله تعالی په پیغمبرانو به ایمان نوړي. پیغمبر د الله تر طرف نه قاصد وي، پیغام رسون کی وي. پیغمبر اصل کې پیغام برو، یعنی پیغام پہنچانے والا. پیغمبر د الله پیغامونه بندگانو تر رسی، ځکه ته پیغمبر ویل کېږي، عربی کې ته رسول وایي، قاصد او ډاکیا. ورسوله، دا په پیغمبر باندې. د رسول نه مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. والکتاب الذی، او په کتاب هغه باندې نزل چې لګ لګې نازل کړی دی، علی رسوله په پیغمبر خپل باندې، چې مراد نه قران کریم دی. په قران کریم باندې مسو کې ایمان نوړي، نزل وروړو. قران کریم لګ لګ نازل شوی دی. نزل لګ لګ نازلې دوتا او راتو ته ویل کېږي. قران کریم په یو ځای دنیا ته نه دراغلی، سرپاسه 2 کاله کې دنیا ته راغلی دی، ځکه نزل وي. په دې باندې ایمان نوړي. والکتاب الذی، او په کتابونو هغه باندې، دا کتاب اسم جنس دی، ټول کتابونه ته مراد دي. الذی انزل من قبل، هغه چې نازل کړی دی مخکې دینه. دلته انزل وروړو. انزل کې یو سیدو چې په یو ځای یک مشت
او په یو پیره کې راشي ایت انزل وای دا مخکنی کتابونه په یو ځای ورکړی شو لګ لګ نو تورات شریف موسی علیہ السلام ته په یو ځای ورکړی شو انجیل شریف په یو ځای باندې دارنګه زبور شریف په یو ځای باندې ذکر پر انزل وروړو ومن یکفر بالله او څوک چې کفر وکړي په الله تعالی سره کفر معنی انکار کولو نه منلو ومن یکفر بالله دا یکفر بالله کافر تا مشرک تا منافق او دریوالو ته شامل دي څوک چې انکار کوي په الله تعالی باندې یعنی الله نه مني لکه دهریه د سره الله تعالی ذات نه مني او دا نظام خود به خود چلیږي نو څوک چې الله تعالی ذات د سره نه مني یا د الله تعالی ذات مني لیکن هغه سره بل څوک شریکی نه هغه په یکفر بالله کې داخل دي وملائکته او دا د فرشتونه انکار وکي دلته فرشتي مقدم کړي د کتابونو او د رسولانو نه ځکه چې د الله تعالی پیغمبر ته فرشتي وروړي بلدا چې د پیغمبرانو مخکې الله تعالی فرشتي پیدا کړي دي الله تعالی چې کله اراده وکړه د مخلوق د پیدا کولو نه الله تعالی فرشتي پیدا کړي نو د فرشتو پیدایش مخکې شوه دي او د انسانانو پیدایش وروسته شوه دي بلدا چې دا پیغمبرانو ته پیغامونه مرسي وحي وروړي نو ځکه ملائکته مقدم کو او د فرشتو داغه نه کله ټول فرشتو نه انکار وکي کله یو نه انکار وکي لکه د يهودو چره د دې جبريل عليه السلام نو خو وځه کدي نبی اسلام ته زمونږ پیغامونه را رسي او بلدا چې د په مخکنو قومونو باندې عذابونه راوړي دي نو کسړی یو فرشته مني او کدو نه مني او کټول نه مني دا کافر دی وکتبه او دا د کتابونو نه سلور کتابونه غټي او سل صحیفه وي ټوټل یو 104 سلور د فاصل کتابونه دي ورسله او دا د پیغمبران چې ارسونه دي قران کریم کې هو تقریبا د 27 پیغمبرانو ذکر دي نور کم دي کې سوکو دای تفصیلات زیات نه معلومه بس څومره پیغمبرانو چې الله تعالی را لګلي دي کوم ته معلوم دي او کوم معلوم نه دي هغه ټول باندې به ایمان ساتي یو پیغمبر په شان کې به ګستاهی نه کوي بے ادبی نه کوي هغه پر دغه باندې الزام نه قائمه ار یو پیغمبر چې دی ورسله دا د الله تعالی برگزیده پیغمبرانو معصوم دینه ګناونه نه کېدلو الله تعالی بچ ساتلی دي ورسله او دا د پیغمبرانو والیوم الاخر او د ورځې رستنینا آخر رستنی توي اخیری توي د دې دنیا چې کله اخیرانه ورځي چې دای نه پس ورځ بیا ناراضي نه هغه تنه مراد والیوم الاخر او رز رستنه نو د رستنه مطلب دا دی چې کله د دنیا ان کیږي او چې هغه بالکل د دنیا به اخیره ورځي بیا به سال انور نه راخیږي نایت یوم الاخر او مایت قیامت ویل کیږي په دا ورځ به قیامت قائم شي والیوم الاخر فرض رستنینا چې مراد نه قیامت ته نور ایمانیاتم شته لکه تقدیر دی لکه د مر نفس دوباره ژوند کېدل دي حساب کتاب دی جنت او جهنم دا ټول خبرې په دې کې داخل دي چې څوک د دې ټول نه انکار وکي او یا د یو نه انکار وکي نو فقط ضل پس یقینا دی بیلار شو دی گمراه شو ضل ورکیږي روکېدل وتا چې د انسان لار روکشي نو روکېدل ته ضل یا دل ضلالتن وای فقط ضل پس یقینا دی رک شو یعنی دی گمراه شو گمراه راه لارې ته یو گمنا روکېدل او لار وی روکشوي نو گمراه ته موږ اردو کې وایو نو فقط ضل پس یقینا دی گمراه شو دی رک شو ضلالم بعیدا په گمراه کېدو لري سره دنیا کې خلک رکیږي او بیا خپل کور ته معلوم شي خپل منزل او مقصود ته معلوم شي چې کوم دی روان دی لیکن دا انسان دا سه رک شو چې دی بچته لار واپس اونمومي او منزل مقصود ته به ونرسي ضلالم بعیدا په گمراهه لري سره او لریوال مراد د مقصد نه ډیر زیات لري شو انسان چې دنیا ته الله تعالی را لګل دی نو د الله تعالی د پیجندلو د پاره
دا انسان بیا دوباره الله ته مخامخ کیږي او ملاقات به وسر کی. دا انسان مقصد چې د غرب خوشاله او راضي کی دې مقصد نه ډیر زیات لري شو. چې انسان د منزل مقصود نه ډیر زیات لري شو نو کدی ار څومره ګرځي دی به چرته خپل سفر پوره نه کی، دی به چرته خپل مقصد ته ونه رسی. نو بعیدا دا یو محاوره ده، یو تشبیه ده. کوم انسان چې په صحرا کې لار روکه کړه او دا انسان ګرځي او لار ورته نه ملاویږي، دی به آیا نجات به ومومي؟ چې داسې د خوراک او اسکاک څیزونه به ورسره ختم شي او دی په دلدل کې انخطرې، نو دی به څنګه نجات مومي؟ وی دا انسان هم داسې رک شو دومره لرې پرېوتو چې دی د مقصد نه هم رک شو، د نجات نه هم رک شو. نو دی په کوم وعده کې به غر کېږي او په کوم وعده کې به مرګ راځي او په کوم حال کې به راځي. فقط ضل ضلالا بعیدا، پس یقینا دی رک شو، بېلارې شو، بېلارې کېدو ډېر لرې سره. الله وایي چې د مړ نه مخکې توبه نه وباسلي او د مړ نه مخکې ایمان نه وروړي نو الله هغې رک شوی دی. او که د مړ نه مخکې توبه وباسله او ایمان یې وروړو بیا رک شوی نه دی، بیا منزل مقصود ته راورسېدو. اے ها کسانو چې ایمان وروړی دی، ایمان وروړی تاسو په الله تعالی باندې او په پیغمبر د هغه باندې او په کتاب هغه باندې چې لږ نازل کړی دی په پیغمبر خپل باندې او په کتابونو هغه باندې چې نازل کړي وو مخکې ردینه. او څوک چې کفر وکړي په الله تعالی او د هغه د فرشتو نه او د هغه د کتابونو نه او د هغه د پیغمبرانو نه او د ورځې وروستنۍ نه، پس یقینا دی ګمراه شو، په ګمراه کېدو لري سره.